کله را روان شوی او کله را ورسېدی؟ مونږ 2 ورځې مخکې روانو 3 ورځې. 100 غنټې سفر هم پیدل کړی. او تاسو په کم میشن دلته راغلی یئ؟ دلته خو داسې خبره کېدی شي چې کېدی شي دا نوره موږد شي فیصله داسې چې تاسو کم میشن انشاءالله د کور نه مور او پلار نه اجازت باندې راوتې که نه بغیر پوره راکړی دی، پوره اجازت یې راکړی دی، وایي چې ورځئ انشاءالله. که مشر حکم وکړو بیا تیار مشر چې حکم وکړي هغه زموږ سر سترګو باندې قبول دی. د خیبر خلکو په باره کې څه ویل غواړئ؟ ماشاءالله ډېر ښکلي خلک دي، ډېر تکړه خلک دي، خدمت یې کړی دی؟ ډېر زیاتې خدمت، خوشحاله یې؟ ډېر زیاتې خوشحاله. سلامونه احترامات ملګرو، صدیق افریدی ما او دا مهال د خیبر کامی عدالت په غونډه کې موجود یم. په څنګ کې راسره ډېر ښکلي او ښایسته ځوانان ولاړ دي، د ډېر لرې علاقې نه راغلي دي. نه به تپوس کوو چې تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ او په کوم میشن باندې راغلي. السلام علیکم ملګري. وعلیکم السلام. ملګري تعارف وکړه، د کوم ځای نه راغلي او کله راغلي؟ مونږ د شمالي وزیرستان راغلی یو. مونږ دلته کې نن 10 شپه ده چې دلته کوو. سمه شپه ده. په لاره چې په کومه لاره تاسو راغلي یئ، په لاره کې څه ستونزې، څه مخې له څه تکلیفات درته راغلي دي؟ مونږ چې راغلی وو 10 ورځې مخکې دومره تکلیف خو نه و. اوس په د 3-4 ورځې مخکې چې کوم ملګري راغلي دي دې ته په لارو کې لږ ستونزې وې. داسې ملګري سره شته په دې پنډال کې چې تاسو اوس راغلي په دې سخت حالاتو کې پیدل؟ دا اوس راغلی دی، زه ډېر په ویدل مزالي کړی دی. اوس دغلته کې راغلی دی، دلته ولاړ دی مونږ سره. کوم ملګری دی؟ خدا ملګری مونږ به پوسټونه کتل، ویډیوګانې به کتې چې یاره په دغه غرونو باندې راوړي. چا ویل چې 30 غنټې سفر یې وکړو، چا ویل چې 2 ورځې، چا ویل چې 3 ورځې. نو دغه ملګری هم په پیدل راغلی. د نه پوښتنه کوم. ملګري السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګري کوم ځای نه راغلی؟ وزیرستان نه؟ وزیرستان نه او جی د تحلیل تحصیل. ښه، او کله را روان شوی او کله را ورسېدی؟ مونږ 2 ورځې مخکې روانو 3 ورځې. او په لاره کې د ډومیر پولیس چې کوم مونږ هې ودرولو، نو هې چې ودرولو وایي تاسو مخکې نشئ تللی. نو مونږ بیا په دې شاړو لارو کې ورنه راغلو. دې نه علاوه دا ټنل یې راپسې بند کړو. نو مونږ د مخله چې کوم هغه سایډ دی هلته نه په خپور روان شو چې مونږ پوره چړۍ کراس کړه، دې خوا راواوړېدو. 100 غنټې سفر هم پیدل کړی؟ پیدل به مو تقریبا 4-5 غنټې کړې وي داسې. او هو مونږ دپاره دومره سهولت و چې پلان کوچ کې بیا مونږ ته شاته ولاړو، وروستو هلته نه چې ټنل سر کې کوز کړو نو مونږ پیدل وختو. خو چې کله دې خوا راواوړېدو نو بیا دلته کې مونږ ته پلان کوچ ولاړو. دا ښه ورکې. ښه، دې کې داسې ملګري وو چې هغې ډېر زیات مزل پیدل کړی؟ هغه چې کوم اوس راغلي دي پرون رسېدلي دي چې مکمالې لارې بندې شوي دي، کېدی شي هغې کې څوک وي. څو په کم میشن دلته راغلی یئ؟ دلته خو داسې خبره کېدی شي چې کېدی شي دا نوره موږد شي فیصله داسې چې تاسو کم میشن دی؟ دا خو چې څومره اوږدېږي مونږ انشاءالله تیار یو، مونږ دلته کې یو او جرګه به کنټینیو ساتو انشاءالله. د کور نه مور او پلار نه اجازت باندې راوتې که نه بغیر؟ پوره راکړی دی، پوره اجازت یې راکړی دی، وایي چې ورځئ انشاءالله. او که چېرې دا فیصله داسې وشي چې مکه زوړ حالت کې لکه مخکې هم داسې جرګه فیصله یا داسې څه وشو خو صحیح حل به راونه تو کاغه طریقه وشوه نو څه انشاءالله مخکې چې کومې جرګې شوي دي هغه تقریبا 1858-56 په دې ټیمونو کې شوي دي، ډېر مخکې شوي دي که نه. نو دغه چې کومه جرګه ده انشاءالله د به رزلټ ښه راوځي، ځکه چې مشر سره مکمله ډېټه موجوده ده ټولو پښتنو. نو انشاءالله رزلټ به ښه وي. دغه شانتې یو ځل مخکې د بابړې کومه کیسه راغلې وه، هم داسې خلکو راوتي وو چې یاره مونږ دغه شانتې یو جرګه یې کوله چې یاره مونږ بیلیږو یا داسې یو ترتیب و. که دا کیسه هغه طرف ته لاړه نو هغه تیار یې هغه دغه ته بیلولو خو څه خبره نه ده شوې، خو حق به انشاءالله ضرور غواړو. خو حق که هغه خبره پکې راغله چې لکه سختي شوه، ډزې وشوې، یعنې سر ته پکې خطره وه، نو تیار یې دغه ځای ته؟ بس دا خو مشر پورې ده چې مشر څه خوښه وي مونږ تیار یو انشاءالله. هر که مشر حکم وکړو بیا تیار؟ مشر چې حکم وکړي هغه زموږ سر سترګو باندې قبول دی. ملګرو دا د وزیرستان ملګري وو، د ډېر لرې ځای نه راغلي دي او که خیال وکړئ دا ډېر په سوونو میلیونو مزل دی. ډېر ملګري په پیدل راغلي دي او ډېر داسې مخکې راغلي، دا 10 ورځې مخکې راغلي وو نو دې لږ په سهولت راغلي. دا بل ملګری را سره ماشاءالله ډېر ښایسته ویښتې پرېښي دي. دغه ویښتو باره کې به درنه تپوس وکړو چې دلته خو دوړې هم ډېرې زیاتې دي او دا ویښتو چې په ورځ کې 2 ځلې ونه وینځې بیا ډېره غټه مسله جوړوي. خو دا ټول مشقت او تکلیف چې دا خشته دی په زړه باندې نو خامخا څه میشن ښه څه به په زړه کې وي. ملګري السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم د وزیرستان سره تعلق ساتي؟ او زه د وزیرستان سره. دا خو ویښتم ډېر غټ کړي دي او دا خو کم از کم 2 ځلې په ورځ کې وینځل ضروري وي، ځکه چې ما خپله پرېښي وو مخکې نو ورځ کې 2-3 ټایمه وینځل پکار دي. نو تاسو دلته راغلي، دلته خو هغه سهولت نشته د اوبو یا داسې سیسټم، نو څه تکلیف شته؟
نه ان شاء الله نشته داس تکلیف واره ورسې مینځي یا بل د کیمپ په حواله سره ته وایم تاسو دلته ناسې شپه ورځ دلته لس ورځې وشي لس ورځو کې درته څه تکالیف رسېدلي خو نه دي یاره نشته داس نه تکلیف رسېدلی د خیبر خلکو په باره کې څه ویل غواړې ماشاءالله ډېر ښکلي خلک دي ډېر تکړه خلک دي خدمت یې کړی دی ډېر زیاتې خدمت خوشحاله یې ډېر زیاتې خوشحاله دغه ملګري د وزیرستان سره تعلق ساتي ان شاء الله ویډیو به مخکې نور ملګرو نه تپوسونه کوو تر بله ویډیو پورې راکړئ ماته اجازت په لوی الله سپارم والسلام